ګرانو کتونکو داخلو چوک دی مین جي پي روډ دی او دې ټایم کې پوره خیبر پښتونخوا نه هغه تماشه جوړه ده دواړه روډونه بلاک دي د داخلو خلک دې ټایم کې بار ته راوتي دي احتجاج کوي او دا روژه ده د مقدسه میاشت کې چېرته چې په ټوله دنیا کې دا میاشت شروع کېږي نو هلته کې خلک دنیا له سهولیات ورکړي ارزانتیا راولي ژوند ورته اسان کړي او مختلف قسمه خوشحالیانې وله ورکړي عجیبه تماشه دا ده چې زما په پښتونخوا کې او زما په پاکستان کې کله روژه شروع کېږي نو د ټول کال عذابونه په دې روژه کې پې راورېدل شروع شي او دا زما د حکومت او زما د سیاستدانانو هغه تماشه ده یو طرف ته خپل سیاست منیج کولو له ما ته لاشونه غورځوي بل طرف ته همدغه خپل سیاست منیج کولو دپاره یې دی په اوبه لړولی ما بجلی را باندې بند ده ګیس را باندې بند دی بازارونه مې بند دي روډونه مې بلاک دي نو شرم شته چې دی شرم وکړي دا زما مشران چې د خپل سیاست او خپلو مقصدونو دپاره یې د خلکو نه تماشه جوړه کړې ده دې ټایم کې دا خلک د تېرو 2 ګنټو نه په احتجاج باندې دي او افسوسناکه خبره دا ده چې هیڅوک ذمهدار دی له تر اوسه پورې نه دی راغلی دغه وجه ده چې داخلو خلک دې ټایم کې غوسه دي او حالات هم کشیده دي ځکه چې د هغوی وینا ده چې تر کومې پورې اکسیجن نه راغلی او ما ته یې د بجلۍ د هغې حوالې سره ویلي ني لوډ شیډینګ یې ختم کړی او دلته راغلی ني نو مونږ د احتجاج نه ختموو افسوسناکه خبره ده بیا تېرو 2 ګنټو نه دلته کې زما هېڅوک ذمهدار نه ښکاري مقامي چې کوم کونسلران او ناظمان دي هغه احتجاج د هغې قیادت کوي MNAs MPAs هغه خو ښکاري نه هغوی نه خو خپله تماشې جوړوي دا چې کومه تماشه ده نو چېرته د مرکز او چېرته د صوبې د خپل سیاست منیج کولو دپاره زه به بیا ووایم یو طرف ته د دې پښتون قوم لاشونه غورځوي او بل طرف ته یې د هغوی کاروبارونه او د هغوی روزګار او د هغوی ژوند په دار کړی دی